اګرانو ملګرو دی وخت کې مونږ نوشهره کلا کې موجود یو مونږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما خدای خدمتګار احسان الله وزیر صاحب موجود دی. اینه به تاسو کو احسان به اداره ته وای ډینګي وبا په نوخار کې ډیره زیاته شوې ده او ډیر زیات مریضان په قاضي کمپلیکس کې ډي ایچ کیو هسپتال کې روز تر روزه مریضان هم سیوا کیږي. انتظامیه خاموشه ده، سپریګانې نه کیږي، ګندونه ځای په ځای پراته دي او علاج هم دغسې حل دی. الله دې مل شي. څه ویل غواړي جي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو د میډیا درونو ډیر زیات شکرګزار یم ځکه چې میډیا زموږ ډیر اهم کردار ادا کوي هر یو شي ته خیال. لکه دا اوس چې تاسو کوم سوال وکړو زه تاسو په دې وجه تاسو ته سلام پېښ کوم چې لکه تاسو دومره یو لوی ایشو راوچته کړل د ډینګي باره کې. لکه دا حقیقت چې تاسو کوم خبر وکړه چې ډینګي ډیر زیات شوی دی او ځای په ځای چې کوم کیسونه روان دي هغه ته چا نه پټ نه دي. خو لکه د افسوس خبره دا ده چې زمونږ چې څومره انتظامیه دلته کې زمونږ قاضي میډیکل کمپلیکس دی، که زمونږ ډي ایچ کیو دی، که زمونږ نور وړه وړه هسپتالونه دي چې دا څومره سیسټم روان دی. نو دلته کې اصل کې عدنان بھائی د قوم د دغه سره د خلکو سره د پروګرام د زمونږ د انتظامیه سره د خلکو سره پروګرام نشته، د قوم سره غم وسره نشته. دلته کې که تاسو وګورئ زمونږ قاضي میډیکل کمپ زمونږ کې څومره هسپتالونه دي. زمونږ انتظامیه چې کومه ده انتظامیه دا ټوټلي دا سیاست په ګریپ کې راغلی ده او دا مطلب دا چې دا سیاست په ګریپ کې هغه راغلی ده د هر یو شی بس سیاست په یو پنجره کې په یو هغه کې بند کړي دي. دلته کې مطلب دا چې بس نور هیڅ هم نشته، بس دلته هر یو سړی خپل سیاست چمکاوي. نه د هغه سره د ډینګي غم شته، نه د هغه سره د مریض غم شته، نه د هغه سره د قوم غم شته. مطلب دا چې زه به دا وایم چې زمونږ دلته کې تاسو ټي ایم اے ته وګوره، کمیټې ته زمونږ وګوره، ځای په ځای ګندونه پراته دي. نو دا ډینګي د څه خبرې نه راځي. دلته ځای په ځای مطلب چې ګندونه پراته دي، ګندونه څوک نه اوچتوي. بیا که هسپتال ته راشي په هسپتال کې هېڅ قسم سیسټم نشته، بس که دا هسپتال کې زمونږ انجکشن قدرې نشته. خو د هغې مین وجه څه شی ده؟ د هغې مین وجه زمونږ د اوس ناکام حکومت پې چې دا کم روان دی په دې اوس ټیم کې چې کم روان دی لکه دا ناکام حکومت روان دی. احسان به اداره ته وایي صوبایي حکومت پی ټي آی له خلکو ډېر په مینه باندې ووټ ورکړو، ډېر په باري منډیټ سره راغل. خو هغوی چې کله نه دغه شوي نو احتجاج باندې سر دي، کله پنډۍ ته ځي او کله لاور ته دي، جلسې کوي چې قیدي نمبر 804 به مونږ رها کوو او هغوی دپاره احتجاجونه کوي او د خپل عوام دغه شانتي پریښي دي. دې باره کې څه ویل غواړي؟ زه خو به دا ووایم چې دوی چې کله نه الیکشن شوی دی او د خلکو وله دغه ورکړو منډیټ یې وله ورکړو، بیا یې پاس هم کړل، بیا یې راموسته. خو زه به نن صاحب دا ووایم چې لکه زه ډېر په افسوس سره دا وایم د قوم ته هم زه ډېر د افسوس خبره به زه کوم ځکه چې تاسو سوچ وکړئ چې دا د تقریبا زمونږ دا د 14 کال دی د پی ټي آی دا 14 کال لګیا دی چې مثال خبره د 2013 نه د 2024 پورې لکه ملي چې مسلسل د 11 کال دی ساري د 2013 نه 19 د 2024 پورې د 11 کال لري روان دی او دا مسلسل مطلب دا دی چې د حکومتونو رااله. خو دې که تاسو خیال کړی وي د قوم دپاره د علاقې دپاره د ملک پاکستان دپاره یو میګا پراجیکټ نه دی کړی. دی مطلب دا چې که د پیله نه راغلي دي ګوره که د دوی خپل حکومت و په 2013 کې د دوی حکومت و دی وي چې زمونږ مرکزي حکومت نشته چې کله په 2018 کې دوی سره مرکزي حکومت میلو شو، صوبې مو ورسره ټولې میلو شولې نو دوی بیا هم احتجاجونه کول، درنې کولې. دا د درنې پیداوار خلک دي، دا د قوم خیروا خلک نه دي. دوی مطلب دا دی چې نن دلته کې راغلي دي ستا په کې بیکې باندې بیا د دوی حکومت دی. دوی سره د قوم د هسپتال غم نشته، د قوم د لارې غم نشته، د قوم د صفایي غم نشته، د قوم د صحت غم نشته، د قوم د بېروزګارۍ غم نشته. ګوره عدنان بھائی نن سبا ډېره غټه بېروزګاري روانه ده. ستا که یو مریض وشي او هغه مطلب دا دی چې په هسپتال کې پروت دي او هغه هېڅ هم نشي کولی، څنګه نشي کولی چې دلته کې ورپسې کور کې داسې څوک نه وي چې د هغه روزګار روان وي هغه پسې شی ورسوي. نو دی د 2013 نه 19 د 2024 پورې مسلسل په حکومت کې روان دي او د هغې سره سره دوی درنې خو د دوی پیداوار د درنې دی. دا خو دوی مطلب دا دی چې زه تاسو ته دا ووایم چې ډېر د افسوس خبره ده نن زما په کې بي کې تاسو وګورئ روزګار ختم دی. خو زه صرف دا خبره وکړم خصوصا زمونږ خپل انتظامیې ته زه خپل ډي سي صاحب ته درخواست کوم چې ډي سي صاحب لکه تاسو زمونږ د ضلعې اعلی افسران یې ستاسو نه بغیر به دا کار نه کېږي. زه ډي سي صاحب ته وایم اے سي صاحب ته وایم چې دوی د فوراً زمونږ د قاضي کمپلیکس هسپتال دوره مو کړي او د ډي ایچ کیو هسپتال دوره دې مو کړي چې کوم زمونږ د ډینګي سیسټم روان دی. دلته کې مریضان تړپېږي، دا د نن هم یو تورسرۍ وفات شوې ده، هغه د دې د وجې د هغې ناکام علاج د وجې مطلب چې د هغې علاج ونه شو نو هغه وفات شو. لکه هغې په صحیح طریقې سره علاج شو
ریفر ټو مردان ریفر ټو پېښور بس دې سره بل څه ترتیب شته نه ځکه دلته کې خټوله ګوره دلته د مونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ سیاست سره په دوه هسپتالونو کوو مونږ چې څومره سیاسي پارټۍ دي دا ټولې لګیا دي په هسپتالونو کې دلته کې چې کم کلاس 4 دی هغه سکیورټي افسر لګولې دی که دلته کې مثال خبره 17 ګریډ دی نو هغه د کلاس 4 په ځای لګولې دی او د کلاس 4 ځای چې کم دی هغه دا 17 ځای چې کم دی هغه کلاس 4 ته ورکړی دا دی ناکامي د مونږ دغه ده چې لکه مونږ په هسپتالونو کې خپل سیاست کوو د کوم غم مونږ سره نشته نو زه ډي سي صاحب ته دا خواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ لږ ورته د قوم ته ورمخکې او موږ ستاسو نه ډېره تمم ده تاسو نه مو ډېره علم ده چې انشاءالله تاسو به د موږ په اواز باندې اواز اوچت کړئ ځکه چې د موږ په هسپتالونو کې اوسه پورې د ډینګي ویکسین قدرې نشته احسان بھائی دا راته وایي ټي ایم اے خبره تاسو کا سپریګانې صفایي لیول هم داسې تاسو ته پته ډېر ګډوډ دی خو د نوخار د خلکو دا مطالبه هم ده چې مونږ ته د سپریګانو بندوبست وکړي شي چې دا زهريله ماشي کوم دي دا ختم شي د صفایي د انتظامات راتو دې باره کې څه ویل غواړي ضلع انتظامي ته او ضلع انتظامي ته دا وایم چې لکه ګوره دا ما چې څنګه ډي سي صاحب ته خواست وکړو هغې ته زه بیا هم دا خواست کوم چې ډي سي صاحب د هر یو شي تاسو سره ریلیټډ دي تاسو ته پکار دي چې د تاسو لاندې څومره محکمې دي هغه ټي ایم اے دا هغه هر یو څوک دي که نه هغه هغه هر څوک دي تاسو ته پکار دي چې تاسو دوی ته انسټرکشن فورا امیډیټلی دوی ته اډر ورکړئ چې په ټول نوښار کې ضلع نوشیره چې ستاسو سره څومره علاقه دی په دې کې د فورن سپری وشي ځکه چې دا زهریله ماشي چې کم دي دا به سپری په ذریعه سره ختمېږي موسم اوس ورځ په ورځ رخېږي دا چې څومره یخېږي دا کیسونه به نور هم زیاتېږي نو زه ډي سي صاحب ته وایم چې دوی فورا هیلته مطلب دی چې ډپارټمنټ دغه ته اطلاعګانې وکړي امیډیټلی چې بھائی په ټول نوښار کې دی سپری موشي او د سپری سره سره د ټولې صفایانې وشي ډېره مهرباني الله دې ډېر خوشحاله کړي